أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا. صدقت يا رب العالمين. خبره دې کې بیا الله رب العزت کوي او خبره مکه ده د توت لاندې کیسه ده. نو خبره ده الله رب العزت فرمایي وایي فرشتو چې دي ته ما حکم وکړ چې تاسو سجده وکړئ نو ټولو سجده وکړله الا ابلیس شیطان سجده وکړه. اوس دا شیطان دا د فرشتو نه نو یو مخلوق الله رب العزت د نور نه پیدا کړی دی هغه فرشتي دي. یو مخلوق ته الله د خاورې نه پیدا کړی هغه انسان او یو د اور نه الله پیدا کړی دی هغه څه شی دی هغه جنات دي. اوس حکم دته بل ځای کې آیات کې به راشي الله رب العزت ورته فرمایي تا ولې سجده ونه کړله اذ امرتک په هغه وخت چې تا ته ما حکم کړو تا ته هم حکم شوی تا ولې سجده ونه کړله. نو دې په تکبر کې راغی خبره مخکې تفصیلي تېره شوې ده. دې ورته وایي خدایه وایي زه دې ته سجده وکړم دې خورې ته قال ارأیتک هذا الذي وخایه ماته ووایه ماته هذا الذي دا هغه څیز یا هغه څه کرمت علی دا هغه دی چې تا عزت ورکړی دی لره په ما باندې تا نو تکبر یې وکړه لویي یې وکړله نو الله رب العزت سم راټینګ. اوس خبره دا وه دې ځای کې تفصیلي خبره مخکې تېره شوه چې الله رب العزت ورته وفرمایل چې سجده وکړې چا ته آدم علیه السلام. نو دا سجده کول حکم د چا دی؟ دا د الله دی. مونږ ته الله وایي سجده وکړې صرف ما ته بل چا ته سجده مه کوئ مخ کوئ طرف د کعبې مبارکې دا د الله حکم دی. اوس که الله وایي چې دغې طرف ته مه مخ کوئ بل طرف ته کوئ نو مونږ باید طرف ته کوو که نه به کوو؟ که بې نور د الله نه وي ورېدلې د کعبې د شګو ډک مینار به څه کوو ونیحانو هر څیز خو دغه ته موړی ډېران ته موړی یو نیم د ډېران ته د ویشتو یو نیم د راوستو هر څیز ځای یو کس نه به دونه اعلی درجې ته به هم نه رسوي چې بس پلانکي بابا ویلي او دومره به هم داندې نه ورځئ چې بس پلانکي مشرک شه چې کوم ځای کې بس د چا څه مقام یا ورکوه. خبره دا ده نو دا خو د الله رب العزت حکم دی او الله مونږ ته ویلي دي چې کعبې مبارکې ته سجده کوئ مونږ کعبې مبارکې ته الله ته سجده لګوي طرف د کعبې ته لګوي. اوس که الله رب العزت فرمایلی وي چې دا مخ دې بل طرف ته کوي لکه الله ابتدایي حکم و چې بیت المقدس طرف ته حکم کوي مسلمانان بیت المقدس طرف ته کو نو اصل حکم د الله رب العزت دی. الله وی آدم علیه السلام طرف ته مخ کوي بس فرشتو طرف ته مخ. یوه خبره. دویم نمبر خبره دا ده چې دا سجده دا د تعظیم وه سجده تعظیمي ورته ویلی شي. سجده د تعظیم د عزت او دا په مخکې شریعتونو کې جایز وه لکه تاسو به د سیدنا یوسف علیه السلام واقعه کې مولیدلي چې رونو مور و پلار دې ورته سجده ولګولې نو دې ته سجده تعظیمي ویلی شي. او هر چې دا شریعت دی زمونږه کوم چې راوړی دی زمونږ استاسو ښکلی پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې کې دغه سجده معنا سجده به صرف د الله رب العزت لپاره سر به صرف چا ته ښکته کې الله رب العزت بلکې صاحب د هدایې وایي چې په سلام کې دومره ښکته شو چې د املا دې ټیټه کړه نو یې دا هم چې دا هم صحیح نه دی مکروه.
بله خبره دا ده کاکا بله خبره دا ده خبره دا ده وَإِذْ قُلْنَا وَبَهَغَ وَقْتِ چِوِل مَنْگَا لِلْمَلَائِكَةِ پرشتو تا اسجدو سجدو کے لِآدَمَ سَيِّدِنَا آدم علیہ السلام تا پسجدون سجدو کلٹولو اِلَّا ابلیس مگر شیطان انکللا دا شیطان دا سیدہ خربچی دا سجدو انکللا اس سجدہ یعنی سان اسعد بن کیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا سلک شانتی پولیس آگا کنجی کم سسٹم و معمولی او سیدنا عمر فاروق سے مکمل ڈانچہ ورکڑے دا و سلک شانتی سسٹم جو دی دا آگئی مشو دی لان یا وی علاقی تا علتا بخلقو خپلو مشرانو تا سجدے کولی علتا بخلقو خپلو مشرانو تا سجدے کولی نو دا صحابی چی کلاراغ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا عرضو اگتے عرضو کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و اجازت راکا چی دا منگ تا سجدہ لگو تو خدا دیر دیر لائے چی منگ تا سجدہ لگو خلق والتا سرداران تا سجدے لگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ورطا فرمائیوی که زچرتا وفات شو دا دنیا نمی رحلتو کو نو تاسو بزما کبر تا سجدہ لگوے اغی ورطی سیبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورطا فرمائی چی سنگ زما کبر تا سجدہ منادا نو دک شان چی دی ما تا پجوندان سجدہ منادا گورا پا یو خبره کی واللہ دو جواب ورکو مطلب داری چی کبر تم سجدہ منادا ٹیٹی دل منادی لگرانن صاحبا چی عاشقان کری او نو دا منادی او دویم نمبر چی دی جوندی تم سجدہ منادا او فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم که چرته ما انسان ته د سجدي اجازت ورکولی یو بنده ته مې د سجدي اجازت ورکولی نو دې زنانو ته به مې ویلي وي چې د خپلو خاوندانو ته سجدې لګوي خاوند پرې دومره حقوق دي خو خاوند لالا چې په حقوقو پوهېږي که نه هغه چې مدرسه و ګجوهان خو پېژني که نه مردان بازار او د کلي لار خو پېژني که نه خبره دا ده اللہ رب العزت تے اول منگا خبر دا پوئی توفیق راکی منگ پا دی چی پوئی کو چی بائی داغا دا زنانم پا ماسو حقوق تی داغی سدی دا خورم پا ماسو حق شتا داغی سا حق اللہ توفیق راکی و بیا چی کلتا دا بل حق ورکون کی جوڑ شی تا بلتا دا آغی تا دا دین ماحول جوڑ کی تا گورا چستا دا خور نخدے جنت جوڑ نو سجدہ بل چاہتا جائزو ندا بل چاہتا ٹیٹی دا جائزو ندی سوا دا اللہ نا اللہ تا بسکے سجدہ لگے ہاں سوا بودتا و سجداس دنیا تا بود پرستی پرستار دا دی دنیا یا دنیا تا سجدہ یا دا دنیا یا وگلی تخکتا کی دا یا بود تخکتا کی دا اے بود پرستی پرستار دا دی دنیا وَإِذْ بَهَغَ وَقْتِ قُلْنَا چِمَنْگُوَ لِلْمَلَائِكَةِ پرشتوتا اسجدو سجدوں کے لئے آدم سیدنا آدم علیہ السلام تا فسجدون سجدہ اکللا طولو اللہ ابلیس مگر شیطان انکللا قالا نوویل دی شیطان دا شرامی دی اللہ سر مقابلہ گئی خواہ اللہ تا پا محامخ ہوئی قال اول دی شیطان اسجدو آیاز سجدو اکلما لمن حغا چاہتا خلقتا چتا پیدا کردی توینا دا خٹینا تا دا خٹینا جوڑ کردی اکتا سجدو اکلما قال اول دی شیطان ارائیتا کا اوخایا ماتا دی شیطان کو ارائیتا کا یا اوخایا ماتا حازا اللذی دا دی حغا یا اوایا ماتا دانی حقا کرم دا چتا کرامت ورکڑی دی عزت ورکڑی دی علیہ پما باندی لئن اخرتنی کچرتت محلت راک ماتا وقت راک ماتا الى یوم القیامت تر رزد قیامت پوری لأحتنکننا نو پیزوانی بکرم دلارا پیزوانی بکرم ذریتو اولاد دلارا الا قلیلا مگر لب لأحتنکننا قابوکم ذریتو اولاد لأحتنکننا ہام قابوکم ذریتو اولاد دی آدم علیہ السلام لرا
الا قلیلا مگر لګنا. نو دا شیطان الله رب العزت ته په مخامخ وي ښه ورته وایي دا هغه دی چې تا دې له عزت ورکړی په ما باندې. آدم علیه السلام ورته یادو وی لئن اخرتنی که ماله دې وخت راکړ ماله دې مهلت راکړ الی یوم القیامت تر ورځې د قیامت پورې لأحتنکن. نو اصل کې دا ویل شي پیزواني کېدو ته چې یو ځناور ډېر ګډوډي که نه ډېر رواني خو چې پیزواني یې کړي نو هغه تا نفسیاتي طور وکړو نفسیاتي طور ښه تا اوښ چې دی هغې له په پوزه کې یو څه بل څه پړی ور واچو نو هغه دغه کاړۍ ماتولي شي خو هغه نفسیاتي طور دا مخصوصوي چې وایي زه اوس ځان د دې نه نشم خلاصولی. لکه موږ چې نفسیاتي طور غلامي منلې ده موږ د دې غلامۍ نه موږ وایو چې بس د دې نه وته نشته بس لږ اخوا دېخوا کېده دي ومرګ دی. نو نفسیاتي طور دا مخصوصوي ورنه یو اتي دي د چاپلارۍ په پوړې به هغه څوک څه کابو کړي یا دغه معمولي پنجرې منجرې دا به یې څه کابو کړي خو هغه نفسیاتي طور خپل شکست منلي. نو الله وایي چې دا شیطان ورته ووایي لأحتنکن خامخا به زه دي یو پکې یو په پوزه کې له پوړې ور واچوه تر هغه سره پورې که سل ورپسې را روان یم نو بس هغه پسې دي بیا ځای نه نتلم. نو لأحتنکن وایي دا ټول به بیا ما پسې را روان دي د نر زامن بل خوا به نه ځي. ته ګوره چې یو د ډولکي ډنګ وي چې دا ورپسې ټول راخطا یي که نه لأحتنکن خامخا الله رب العزت فرمایي چې د څه وي لأحتنکن خامخا کابو وکړم ذریته اولاد د ده لره الا قلیلا مگر لږ نه. نو ګوره اکثریت کافران دي نو اکثریت خو هغه اسم کافران دي خو زمونږ دا چې کوم مسلمانان دي موږ 100% په اسلام باندې روان دي. الله دې راته معافي وکړي الله یې توفیق راکړي د اسلام. قال نو الله ورته وفرمایل اذهب لاړ شه. استاد محترم مفتی اعظم پاکستان مفتی ضروری خان صاحب رحمه الله تعالی ورته وختي چې ګټو شاباس وزه ضرور قال وفرمایل ورته الله رب العزت اذهب لاړ شه فمن تبعك بس هغه چا چې تابعداري وکړله ستا منهم د دویونه د دې کسانو نه د دې بندګانو نه فإن جهنم نو بس یقینا جهنم جزاؤکم بدله دستاسو جزاء موفورا بدله پورا کامله. الله رب العزت فرمای وی لرشه خو بس لرشه ته دې کې چې چا ستا تابعداري وکړله جزاء موفوره بس بدلې جهنم ده. خان ما درته ویلو یو د خدای قانون دی قانون دغه دی چې ګناه دې وکړه نو ټیک ټاک به سزا درکوي. او یو کس قتل کړی دی صدر ته د رحمه 500 ډر پیښې او صدر ته د رحمه پیلو که که د هغه په اړه باندې چېرته یخې اوبه پیو شي هغه د هغه غاړې وي چې بس ما پې که نه بیا د کیسه ده یا دا د دنیا قانون شي. الله رب العزت د خپل طرفه که چېرته ما پرې ځان رسید دی خو الله قانون دا مقرر کړی چې څوک یعنی یو کس په قالین سجده لګونکي او یو کس چې دی په غرونو کې سجده لګونکي یو کس چې دی د اسلام ساتونکی او یو کس د ځان ساتونکی فرق شته که نه یو کس چې دی سهار وختي باسي تهجد کوي او یو کس په ځان بړستنه راوړلې ده پروت دی په 10 بجې باندې باسي فرق نشته که فرق ونه کړي بیا خو چې دی زندګیت دی. نو الله رب العزت چې دی که الله در باندې رحم وکړو الله دې را باندې خپل رحم و کرم وکړي نو بیا بیړه پار ده ورنه د ګناه چې دی د هغې سزا الله دې په اسلام استقامت را نصیب کړي. واستبزز الله رب العزت ورته وایي واستبزز او تختوا نو دا واستبزز اصل کې استبزاز ویلی شي اغوا کردن یو کس تختولو ته یا واستبزز دوکه کا ومولوا من هغه چا لره استطاعتا چې ستا بېوس وشي منهم د دویونه بصوتکا په اواز سره واجلب علیهم او راشه په دوی باندې واجلب او راکاږه علیهم په دوی باندې بخیلک اسونه خپل راکش کا راکاږه په دوی باندې د خپل اسونه ورجلک او پیاده خپل وشارکهم او پارټنر شدیو سره فی الاموال په مالونو د دوی کې والاولاد په اولاد د دوی کې. خبره ده الله رب العزت فرمایي چې اغوای کا وی تختوا دوکای کا
من هغه څوک استطاعت چې ستا په طاقت ورسي منهم د دیونه بصوتک په آواز سره دوکا کا خان چرته ورته د یو نیکي په نوم باندې آواز راو باسه چرته بل چې دا پلانکی ده او دا چې دا ډینګری ده او دا چې پلانکی دی او دا ډینګری دی او د پلانکی خپل आवाज وباسي او دیم غاڼه خپل وي او د غزل خپل وي او د ملي نغمه خپل وي دا چې دا فخر مردان دی او دا فخر سواریان دی او دا چې دا بګي فخر پښتونخوا دی خدای خیر وکړي په دغه کې دا فخر پیدا شو نو خبره دا الله رب العزت فرمایي بصوتک په आवाज سره عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمایي وهو صوت المزامير وی دا आवाज چې الله وی بصوتک په आवाज سره نو دا आवाज چې دغه د بین باجو دغه ستار و غیره د کوم غانو بجانو چې आवाजونه دي وی دغه ته مراد دی الله رب العزت ورته چې زپ دې سره خلک وکاو دا اوس ور بس خلک روان دي واجلب وما تسویلو د بخاری شریف حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي خلک بچی دي هغه به د شپې او د شي ټیک ټاک به ایثار بچی دي شادوغان خنزیران به جوړ شوي رسول او د قیامت د اخیری وختونو کې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تاسو شوي دي چې دی به څه کوي دی بچی دي منځونه باندې کوي زکاتونه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي نه منځونه بم کوي زکاتونه بم ورکوي و یصومون او روجي بم نیسي خو دی به لګانې بجانې سره ډېر زیات شوق ساتي او مجدد البسانی شیخ احمد سرهندي رحمه الله په مکتوباتو کې وایي که څوک ګانه اوري او په دې ګانه باندې د خپل زړه ته لذت ورکوي او په دې فخر کوي او خوشحالېږي پرې وایي دا کس د ایمان نه ووته او وایي ښځه پرې طلاق کړه که چېرته په دې فخر کوي لذت محسوسوي او خوشحالي کوي په دې باندې وایي دا کار حرام دی او دی پکې مبتلا دی بیا پرې فخر هم کوي خوشحالي پرې کوي او بیا چې دی نو مجدد البساني رحمه الله دغه فتوا ورکړې په مکتوباتو کې مجدد هم بنده نه بل الله بیا فرمایي واجلب علیهم اور اتاکو کا بدیو باندې راخ کا بدیو باندې بخیر کا اسوارو خپل پاسونو سر پر راشه یا داسې وایا واجلب علیهم اور کا بدیو لرا بخیر کا خپل سورلو سره اسونو سره ورجلک او په پیادو سره نو دوه قسمه دغه فوجونه دي وشارکهم او شامل شدي سره پارتنر جوړ شدي سره فل اموال په مالونو د دیو کې نو دي ته غلطه لار وخایا خان په ګډه وړه سرکا دلته یو کسو زموږ یو ملګری دی ما سره تل خواجه صدیقی صاحب ده الله دې په عمر کې برکت واچي نو هغه ولوي وای کاکا وی څنګه چې د عمل ګټل په حلال باندې چې دا لازم دي نو دک شان د دې لګول په سم او په حلال باندې دا لازم دي څنګه چې په حلال طریقه سره وګټل چې حق بنوي د آرام بنرالي سود باندې بینه کې په بیمو بینه کې د بل پولی بنوخي بل څه دک شان دغه بیا په سم لګولم لازم دي چې ودی ګټل نو بیا تاسو خو نه چې څنګه دیوالو نه دا الله رب العزت تعالی قوت درکته د اعمالو ګټو اوس بداله گیم په حلاله طریقه باندې دا لازم خبره نو اعلی بل په ژوندۍ کې سکون او کدا سره بیا بل په ژوندۍ کې سکون نه وشاركهم في الاموال او شریک شدي سره په مالونو کې والاولاد او په اولاد کې نو په اولاد کې ورسره شریک شا اولاد ولا ګډ وډ کانو کې یو کس د کرولونو میلیونو د هغې یعنی اختیارمن وي او دا پیسې ورسره وي او بلا علاقه یې ورسره او ګورنر وي او وزیر اعظم خو چې بچې ورته روان دي د هغه په زندګۍ کې سکون نشته دی په یو لاره یې بچې په بله لار باندې نو سکون نشته الله رب العزت ورته په دې بچو سره خطا وعدهم او وعدې وکړه د دوی سره وما یعدهم خو الله په آخره کې یوه خبره کړې ده بس دغه د ټولو بنیاد دی وعدې ورسره د دروغو که جنتونه ورته خیالي جوړ کړه چې دا دې مړه دا مرګ خو ډېر لرې دی سړیا اخره کې به بوډا شي او بیا به سې روزه ولګي یا به د چا نه بیعت وکړي او اخره کې به یا علم طرف ته راشي یا به اخره کې جومات کې ناست وي یا به جګړې مګړې کې خلکو سره سیټ به شي مړه نو دا اوږده خیالات ولا جوړ کړه الله رب العزت وی کوه ورسره دا وعدې خو الله وی وما یعدهم الشیطان او نه دا وعده د شیطان د دوی سره الا غرورا مگر دوکا
دا هغه دوکه ده. نور څه په دغه ته شیطان ته څه پته چې د مرګ کله راځي. نو دا اوږده اوږده امیدونه او اوږدې وعدې الله رب العزت دې راته د پوهې توفیق راکړي. ان عبادی یقینا بندگان زما الله رب العزت ورته یو خبره کوي. ان عبادی یقینا بندگان زما لیس لک نشته دي ستا دپاره علیهم بدیو باندې سلطان څه جبر څه قوت څه قدرت وکفا بربک او کافی دی رب ستا وکیلا کارساز کار جوړونکي. الله رب العزت فرمایي ته خو تاله بس دغه لارې دي چې کله په اګانو بجانو دوکه کوه په اوازونو یې دوکه کوه کله په اولاد باندې کله په مال باندې کله په څه باندې که څوک ستا په لار باندې نه راځي نو ته پرې زور نشي کولی قوت نشي استعمالولی. الله رب العزت چې دی هغه کارساز دی دا کار جوړونکی دی چې د الله طرف ته رال ټول کارونه به الله رب العزت سم کړي. الله دې توفیق راکړي.